او جنگ داسې حد ته ورسېدو چې د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ د ټولې دنیا پادریان هغه راغونډ کړي دي او په اوول هاوس په هغې کې دم درود شروع کړی. تاسو به حیران شئ چې په دې باندې د ټولې دنیا چې کوم عالمي مبصرین دي نو هغوی په تبصره هم کوي، تنقید هم را روان دی چې امریکې هغه ریاست چې د دې آیین سیکولر دی، هېڅ مذهب دې کې نشته او دا غیر مذهبي دی. نو د دې باوجود په وایټ هاوس کې اوول هاوس د هغې په مینس کې دا دومره غټه مذهبي اجتماع د دې څه حیثیت دی او دا په کوم حیثیت باندې کېږي؟ سوال یې ډېر اهم هم دی، ویلډ هم دی. او د ننني دا چې کوم ویډیوز راغلي دي د ټولې دنیا نه پادریان هغه را روان دي لکه زمونږ چې دلته کې څه داسې مسایل وشي نو د مدارسو نه طالبان راغونډوي او بیا پرې ختمونه کوي، دعاګانې کېږي، دعایه تقریبات کېږي، جلسې جلوسونه کېږي. دغسې د عیسیانو چې کوم مذهبي مشران دي نو دا راغونډ شوي دي او په مختلفو جمعو کې راغلي دي په وایټ هاوس ته. بیا د صدر ټرمپ چې څنګه زمونږ د علما دم اچوي، پیران دم اچوي، د سړي په سر باندې لاس کېږي او په ملا باندې لاس کېږي، ټوف پې کوي، دقسې دم اچوي او د هغه دپاره دعاګانې کوي چې او خدای نه سوال کوي چې یا الله دا زمونږ صدر چې کوم دی خپل مقصد کې کامیاب کړي او دله همت ورکړي، دله توفیق ورکړي. د ټولې دنیا د عیسیان دا راغونډېږي د پادریان او د ایران خلاف د جنگ کې دی دعا کوي او دی مخامخ راځي. د دې معنی څه ده؟ د ننني ویډیو او د ننني عمل د عیسیانو د ټولې دنیا د مسلمانانو سترګې به یې کولو کړي او هغه خلکو په سترګو چې کوم پټی وي د شیعه او د سني هغه مسایل او هغه چې نن هم لګیا دي په هغې باندې خبره کوي، نو دغه پټی به یې کم از کم کولو کړي او هغه مذهبي نوعیت چې کوم ټیکنیکل مسله ده، اوریجنل دا تیلو میلو مسله نه ده، دا یو نظریاتي مسله ده په ټوله دنیا کې او دا را روانه ده او دا اوس ښکاره کېږي او دا د صرف ایران پورې محدوده نه ده. ما وختي کتل جي دا ډېره اهم خبره ده. 1986 کې دلته آیت الله خامنه‌ای چې کله سپریم لیډر جوړ شو نو پاکستان 3 ورځې دورې کړې. دا ویډیو به تاسو ته ښکاري، دا ویډیو مو ګورئ چې ډېر لوی کوریج ولا ورکړی شوی او دلته د ضیاء الحق حکومت و. ضیاء الحق چونکې هغه خپل یو نظریه لرله، سوچ لرلو او چې کوم هغه ټایم کې سیاست دلته روان و هغه ټول د امریکې خلاف روان و، افغان جهاد هم شروع. نو 1986 کې آیت الله خامنه‌ای اسلام آباد ته راغو. په اسلام آباد ایرپورټ باندې ډېر لوی استقبال شوی، 3 ورځې دلته هغې ته چې کوم عزت ورکو، بیا هغه رخصتي چې کوم انداز سره شوی و نو دغه دوره او د هغې نه همغه 1986 څه وخت پس ټولې دنیا به کتلي، بیا اول جنیجو ختم شو، بیا د کوم چې زاړه خلک دي هغې ته به یاد او بیا د ضیاء الحق جاز والوت. نو عقل والا خلکو ته به دومره د دماغو ته کرنټ ځي چې مسله کوم ځای ده او اصل وجه هغه څه شی دی. هغه د یو نظریاتي مذهبي ډخره د عالمي سطح باندې د ملکونو په منځ کې هغه شته که څوک یې مني او که نه مني. په هر حال د ټرمپ هغې نه پس هم بیا ډېر مشران چې کوم دا که بټوټلی دی نو د هغې وجوهاتو او د دې نه پس که حکومتونه دلته ختم شوي را ختم شوي دي نو هغې کې هم دقه یو عنصر را روان دی او دا اوس چې په اډیاله کې پروت دی نو دا هم یو مسله را روانه ده. نو په خطه کې اوس چې کوم رژیم چینج نارې والې کېږي نو هغه هم اشکار شو او ټولې دنیا ته دا شی را برسېره شو، ښکاره شو. په هر حال د ایران اسرائیل جنگ ډېر سخت مرحله کې داخل شوی دی. په د ایران د طرف نه د نوي سپریم لیډر چې کوم د هغې تعیناتي و اعلان هم مؤخر کړی شوی دی او ویل کېږي دا چې کوم زمونږ ټیویانې خبر ورکوي، انټرنیشنل میډیا خبر ورکوي، نو ایران د دې تاخیر وجه هغه سکیورټي وجوهات بوللي دي او ویلي دي چې یاره دا وجوهات دي د دې وجې نه مونږ د نوي سپریم لیډر اعلان مؤخر کوو. او دې سره مونږ وکتل په امریکا کې د جنگ خلاف د هغوی جرنیلان هم خبره کوي نو هغوی له لاسونه ماتوي. نو معامله څومره سخته ده او څومره اهمه ده او کم نوعیت لري به اوس تاسو ته پته لګي او چې څومره په دې جنګ باندې وخت تېرېږي نو دومره چې کوم د دې په شا هغه پټ حالت دی نو چې څومره ورځې پې تېرېږي نو هغه اوریجنل پټ مخونه او پټ سازشونه هغه مخې ته راځي. دغه وجه ده چې اوس یو ډېر لوی چې کوم لابیز دي هغوی لګیا دي چې په هر صورت چې دا جنګ بند شي او د دې جنګ دا اختتام ته پروت دی اوس آخري داسې څه مرحله څه کاڼې پکې کېږي، جرګه پکې جوړه شي
چې کوم اوریجنل پټ سازشونه دي چې هغه مخې ته رانشي. نو ډېره لویه دنیا لګیا ده په دې کې د روغې راضینامې کوششونه هم کوي او په دې کوششونو کې هم لګیا دي چې روغه وکړي. به هر حال ایران هم نه مني او د امریکې د صدر طرف نه خو هغه اعلانونه تاسو واورئ، یو طرف ته اعلانونه کوي او بل طرف ته یې ځان له دم درود شروع کړی دی. نو ټولو نه غټه چې کوم دې ټایم کې وایرل ویډیو دو نو د ایران د میزایلو هغه ویډیوګانې خو خو زړې شوي او چې کومې بمباریانې کېږي هغه هم زړې شوي دي. خو د ټولو نه چې کومه خوندناکه ویډیو او خلک ترې نه خوند لري نو هغه د ټرمپ د دم درود ده. او ورسره بیا د هغې دغه نیوي چې کوم سابقه افسر دی هغه چې کوم کانګرس ته راشي او د اسرائیل خلاف چغې وکړي او هغه لاس مات کړو. 15 جی زه حیران شوم د امریکې چې کوم نوي پولیس والا دي نو 15 کسان نوجوانان هر اوچت شوي دي، هغوی د حال اوچت کړی دی او په اوچتولو یې هم نشي وړی. نو یو بوډا سړی هغه نارې وایي یو څو ورسره زنانه دي او د حال کې چې کله هغه خبره شروع کړه نو د سټ نه یې راونیو او پر راخپو راخپو یې دروازې پورې راوستو، بیا دروازه کې باقاعده راغورځولی دی او هغه مزاحمت شروع کړو. چې کله هغه مزاحمت شروع کړو هغه 3 وانه چې کوم پولیس والو هغه راوغورځول او بیا یې ځان دومره ټیټ کړو او اولو نو هغه دومره زور ولګولو چې د لاس اډوکې مات کړو. هغه ټکار په ویډیو کې خلک ټوله دنیا اوري. به هر حال دې نه اندازه کولی شي چې امریکا کې کم عام خلک دی ولس دی نو هغه یې څه غواړي او د هغه یې څه سوچ دی. خو یو مافیا هر ځای کې موجود دی او اوریجنل چې کوم اسټیبلیشمنټ دی هغه بل څه غواړي، خلک بل څه غواړي او دې ته نه پرېږدي. دغه حالت دی په ټوله دنیا باندې مسلط دی او په دې عربو ملکونو کې دا صورتحال را روان دی. ما وی چې خبره پې وکړو ډېر خوندناک مناظر هغه ریکارډ شوي دي او کومه ما چې د ګرانۍ خبره کړې وه نو دې کې شک نشته چې دې ټایم کې د قطر طرف نه چې کوم ګیس وا بند شوی دی انډیا لاړه روس سره د تیلو چې کوم ساز باز دی کوي هغوی ته اجازت هم ورکړو چې تاسو دی نه وسلئ ځکه چې دې خوا نه تیل بند دي. دا جنګ به څومره وخت جاري وي او څومره وخت به خلک د دې دوکان نه تیل لري. نو مطلب دا دی چې یو ځل اخیستل شروع شي نو دا کاتی بیا ډېرې په ګرانه بندېږي. دې سره د یورپ د تیلو او د ګیس بندولو د هغې اعلان شوی دی. قطر خو مخکې نه بند کړی دی او روس هغه وایي بار بار دا اعلان کوي چې زه یورپ له تیل ګیس دا صورت کې نشم ورکولی. نو عالمي سطح باندې یو طرف ته که ګراني راځي او مونږ چې ویلي چې ګراني به راځي نو ګرانه شوې ده. دی که هر څومره کوششونه دا حکومتونه کوي چې بس اسم نه ګرانېږي دا د میډیا یو خبره ده. په حقیقت کې بله خبره چې خلکو ته فیس ده او خلک ورسره مخامخ دي. دې سره ده او د قلت بله خبره ده. ګران به مې میلاویږي به نه نو یو ډېر ګران وخت هغه را روان دی او دغه صورتحال دی په ټوله دنیا کې. او د عربو خلیجي ملکونو باندې دې ټایم کې ستورې تیارې دي د میزایلونو د بارودو چې کوم هغه لوګي دي نو اسمان د بارودو لوګو په لپیټ کې اخیستی دی او د هغې په ولقه کې دی او یو یره او یو خوف او ډېر خوفناک